ګرانو کتونکو دوباره راغلم د نیټ کې څه مسله راغله دغه رور شاعري کوله چې څه ویل وروره وایه مینه جرم نه دی چې سرکار به متمنې کړي رقیب اعظم راځم چې د چاپدار به متمنې کړي مینه جرم نه دی چې سرکار به متمنې کړي رقیب اعظم راځم چې د چاپدار به متمنې کړي ستا دغه جیلونو جیلخانو موږ لیوني کړلو ستا دغه جیلونو جیلخانو موږ لیوني کړلو قربان جرم نه دی چې سرکار به متمنې کړي رقیب اعظم راځم چې د چاپدار به متمنې کړي واه یار حد دې وکړو مینه جرم نه دی چې سرکار به دې منې کړه عاشقي دې ځکه عاشق شوې خو ناکام عاشق شوې ناکام جنکۍ مه بدناموئ ښه صحیح ده دا هر څه تاسو خپله کوئ بیا یې جنکو باندې دغه کې چې دا جنکو د جنکو د وجې زه راوړېدم ګرانو کتونکو بیا هم مې درته ووایي که څوک داسې وي نو 0312949898 زما د موبایل نمبر دی که راتلی شي هغه خلک چې 30-35 هزار روپۍ اخلي یو مریض نه او خلکو ته وایي چې یاره ما ویلفیر وښکی دی او ما له مریضان راوله فری آف کوسټ یو هم نه هلي یا به ورته بهر نه پیسې راځي او یا به دغه خلکو نه 30-35 هزار روپۍ هلي زه به نن صفا خبره کوم زه به نن سپینه خبره کوم دغه رور به فری هلي فری چې هر یو نر پښتون شته که نه دغه ویلفیر والا کې چې ډېر خلک ورته کالونه وکړي یاره 30 هزار به راکړي او 25 هزار به راکړي او 20 هزار روپۍ به راکړي ته دې پېښور کې څومره وخت نه پروت وي 3-4 کالونه پروت یم دومره څوک نه و چې تپوس پوښتنه ستا وکړي هېڅ څوک هم څوک ویل نن تاسو راغلئ په دې لار تاسو ولیدم بس په دغه وجه باندې ډېر خلک چا نه تپوس هم ونه کړو تاسو راغلئ تاسو راباندې الله تعالی مهربانه کړی بس زه به تپوس کوم د هر بچي له به زه راځم دا زما رور دی که پوډري شو خو ما له نه دي په کار چې دته زه سپک نظرې وکړم زما خپل ارمان دی انشاءالله چې دې بچو له ویلفیر وباسمه زه الحمدلله زما تکړه روریان هم شته چې دا بچي زه بیا فری آف کوسټ داخلومه ځکه ما ته ډېرې خویندې میندې ډېر پښتانه ما ته رنګونه کوي کاشف بهی زمونږ هم بچی دی زمونږ هم کور کې رور دی زمونږ هم پلار دی څوک سوی نو ویلفیر خو زما نشته زه خو د فی سبیل الله رضا لپاره کله مدد سنټر ته کله اخلاص ته کله یو ته کله بل ته دا بچي بوځمه خو نن مجبوره شومه چې ډېرو میندو خویندو راته کال وکړو یاره زمونږ کور کې هم داسې بچي دي کاشف به هغې له هم راشه زه به راځم ټول له الله دې وکړي چې ما له الله پاک خپل یو زوی راکړي نو دا مې تاسو سره واده د پښتنو تاسو به فری آف کوسټ ټولو ته زه وایم انشاءالله کلیان به اعلان کوم پیسې میسې نشته ځکه چې دغه خلکو له پیسې ورکوي دغه خلکو له ښه زما تکړه خلک شته زما ډېر تکړه دغسې ډیو دغسې تکړه نه تکړه خلک شته دغسې ادارې شته چې هغه دې ویلفیرو ته پیسې ورکوي دغه چې کم خلک بیا دغه قڅان نه پیسې غواړي نو پیداګیر پې کوي پیداګیر کول نه دی پکار دا غریبانان دي دا بېوسه دي دا بېکوره دي دا بېموره دي دې له راتلل پکار دي دې فری اخیستل پکار دي او چې کم خلک پې پیداګیر کړي الله خو د هغه تباه برباد کړي او خو دې الله غرق او پر کړي ځکه چې د دې څه کور نه مجبوري څه پریشاني د دې کور کې هم بچي دي مور او پلار ده هلکه واده دې کړی دی که نه واده هم لا نه دی کړی دی واده دې نه دی کړی د دیر اوسېدونکی یې که نه علاج کول غواړي او چې ولې نه غواړي علاج کول غواړي که نه ما ته پیسې میسې مه راستوئ مهرباني وکړئ زه ګوره د پیسو وږی نه یم د الله رضا دپاره د دې علاج به کېږي دی به په سکون یي دی به په عزت یي دی به په حیا یي یو بل ته به ریکویسټ کومه چې یاره دلې علاج وکئ خو چې دا پیسې تاسو راستوئ که نه دا هسې عبس دي دا پیسې میسې مه راستوئ د دې علاج به کېږي فری آف کوسټ به کېږي همدغه ویلفیر ته به یې بوځم که هر یو وي ما د خو تر اوسه پورې نیمه ګنټه ټایم مې ورکړو یو ویلفیر والا هم رانغو د خپل ژبه به ورسه کوم الحمدلله داسې پښتنو له راوت یم او د داسې پښتنو غږ به جوړېږم قدرمندو خپرونه مې هم کړې ده او کوشش کوم که هر ویلفیر ته مې بوتلو د خپل ژبه به پیسې ورکوم صحیح ده اخره کې ورته څه بل شعر وی که نه اخره کې مو ته یو ډالۍ دی بس ډالۍ که ستا د دیر نظر راغلی یم د پېښور په خاوره پروت یم ستا د دیر نظر راغلی یم پېښور په خاوره پروت یم نه مې خال دی نه لیونو شو نه چا تپوس وکړو بې حاله دا ولې دا چې چل دی چا ولې نه دي په اخر د کاشف روربایي راغی اخر یې رانه لاس تاپل کړو چې وروره ته ولې داسې پریشانه یې بایي ته ولې داسې پریشانه یې ما داسې پریشانۍ نه راغلي داسې پوډري شوی ما خدای را باندې الله مهربانه کړي راغلې اخر دې زما نه هسپتال ته علاج کولو لپاره خبره شروع کړه زه به دې بوځم زما ورور
او د پردې جنکۍ مه بدناموئ صحیح ده هغه هم د چا خورې د چا لورې د چا مورې دا غلطه خبره په دې ویډیوګانو تاسو وایئ چې یاره عاشق یم او د جنۍ د وجې یم دا خبرې مه کوئ صحیح ده او خپل مور ته سوچ وکړه خپل پلار ته سوچ وکړه خپل خاندان ته سوچ وکړه خپل تربور خپل عزیز ته سوچ وکړه صحیح ده قدرمندو نن مې لایف په دې وکړه د ده اوفیشل ویډیو هم راخوښې ده کوشش کوم چې یو ویلفیر ته بوځم یو سنټر ته بوځم د الله رضا لپاره د دې علاج به کېږي دی به په سکون دی به په حیا دی به په عزت تاسو دعاګانې کوئ او دعا کې مې یاد ساتئ الله دې وکړي چې دا رور په سکون شي په حیا شي په عزت شي د دې انشاءالله ویډیو ورته بیا هم ښیم دا رور تاسو اوس هم کتی شي او 3 میاشتې بعد ورته انشاءالله بیا هم ښیم خو یو بله خبره هم کوم 3 میاشتو نه زیات علاج شي د ډېر خلک دي که نه چې دا مریض بوځي هغه باندې کالونه واړي یا ویورز یا پرې خبر چې هغه نه څه جوړ کړي که نه مهرباني وکړي یاره چې یو بچي اوچت کړي 3-4 میاشتې بعد بیا کور ته ورکوه ځکه چې دغه بچي دغه مور او پلار دغه خاندان یې په تمه وي که نه نو مهرباني کوئ زما روریان یې ټول زما سربرای علاج والله تاسو وکئ نو بیا 3-4 میاشتې بعد یې پرېږدئ دا هم بچی دی د چا زیات نه زیات د 3 میاشتې علاج دی دی به په سکون په عزت به په حیا به دعا کوه ټولو پښتنو ته دعا کوه الله دې ټول کامیاب ساتي الله دې دغه شان اجر الله دې ټول مسلمانانو ستا په شان رحم وکړي آمین آمین یو جهان مننه په الله ګران شي قدرمندو اوفیشل خپرونه به هم راځي انشاءالله ورځ نیمه کې ما ته او زما کیمرمین وسیم جان ته دعا کوي چرچا ته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ